الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معززو پا ابلرزنی بیان کے ما تاسو ته د میت او د مړي متعلق بعض مختصر احکامات دا بیان کړو چې هغه خبره او هغه طریقې زمونږ د اسلام سره، د قران سره، د شریعت سره، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره او زمونږ د معاشري سره تعلق ساتي. په هغه کې بعضی خبرې داسې دي چې هغه خمونګه په صحیح معنو کې د سنت مطابق کو، د شریعت مطابق کو، خو بعضی خبرې زمونږ داسې دي چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقونه، د مسنون طریقې نه خلاف دي، نو چې دا غي نه مونږ اجتناب. بهرحال ما تاسو د دې پورې خبره کړې و چې کله مونږه میت دا په قبر کې ږدو نو پکار دادا چې د مکمل سینه قبله طرف ترواړه. څنګه چې زمونږ په خلکو کې مشهور ده وي مخ ول قبله ته کې، نو خو مسنون طریقه دادا چې میت په مکمل قبله طرف ته پډړه به واړې سینه ول قبله طرف ته. د هغې نه پس پاغه باندې د خورو د اړولو خبره ده. نو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. درې لپې براوالی او پاغه باندې بخوري ورواچې درې لپ او دکرنګ بیا با عمومي خور شوروش. نوجوانان سمره چې څوک د ثواب د حصول د پاره کوشش کوي، الکان نوجوانان هر څوک شي په دې میت باندې بخور اړول شروع کی. نو حدیث مبارک کې ردی ډېر غټ ثواب راغلی. یو قیرات ثواب چې کم دی دا ملاویږي چې څوک د خپل میت رور یا خور مسلمان نارینه او زنانه داغي کفن دفن ته انتظار شي، پاتې شي، ایثار شي. نو ډېر په احترام سره، ډېر په عزت سره پاغه باندې خور اړول او ډېر عجیبه منظر وي. د چا پلار، د چا رور، د چا مور، د چا خور، د چا بچي وفات وي. نو چې مونږ دا خوري په دې قبر باندې اړو چې زمونږ په زړه کې یو درد وي، یو غم وي چې یو ورځ بدک کسې زم د منونو خورو دلان دي شم. دلته کې زما عزت مند زمونږه د عام کلو خبره کوم، زمونږ نه یو کوتاهي او غلطي کیږي چې دا غي نه مونږ اجتناب وکړو. هغه دا چې هغه خوره مونږ کله اړو نو په هغه وخت کې مونږ له خندا راځي، یو بل پسې आवाजونه کوو، الکه ډېره خوره واړو، لکه واړو، تا صحیح واړو له تا صحیح وانړو، اخوا شاله کې بیلچې نشي والی وغیرہ وغیرہ. دا قسم خبرونه اجتناب پکار. غم سره، دړ سره، فکر سره، د قبر او د آخرت د غم سره په دغه میت باندې خور اړول. بیا کله چې قبر تیار شي نو مسنون او خ طریقه ده چې سرتا او خپوته تلاوت د سوره بقره اولنی آیاتونه دا د میت سر ته تلاوت شي، د سوره بقره اخیری آیاتونه د خپوته تلاوت شي.
او کداغه چاله نور دین نور د قران تلاوت د هغه نه پس عمومي په بعضي علاقو کې دا یو طریقه ده چې د جمعات امام عالم موجود وي هغه د نصيحت خبري دا یو خبره ده د واعظ او نصيحت یو مقام دی د خلق زړه نرم شوي مقبره کې ناس وي نو لہذا د نصيحت او د واعظ یو څو خبري وشي خو په دغه کې زما عزتمند مونږ او تاسو د بي توجه نه کار اخلي خبره اترې کیږي بیان شروعي او زمونږ ورته توجه نه نو چې په مقبره کې مونږ له جړا را نش په مقبره کې مونږ سره د مرګ غم پیدا نش د قبر په خوا کې مونږ سره د مرګ غم پیدا نشي نو دا به کم ځای پیدا کی لہذا کله دغه بیان وغیرہ وش بیا د میت نراتل خپل کور ته خپل ځای حجره ته هغه خپل درې ورځې غم کول بیا زما عزتمندو په حجره کې او د غم په ځای کې مسنون طریقه دا د یو سړي جنازه وکړه بیا د خپل رور غم لراغه د سره تعزیت وکړو نو یو پیر د دراتل دا مسنون دي بار بار د دنه چې کم دینو ګیلا کول چیرته ته په درې ممران له په دوه ممران له لہذا مسنون او طریقه دادا چې د یو کس د پاره یو پیر راتل دا چې کم دینو مسنون او ضروری دي چې دی راشي بیا په حجره کې د دعا په موقع باندې د معاشرت متعلق تاسو ته خبره کوم چې زمون په معاشره کې څه پیخيږي هغه شان ما تاسو ته پړومبي کې ویلو هغه شان خبره وکړو په حجره کې مونږ تاسو وګورو ملګری دعا لرازي خ طریقه دا چې لس کا سراشي پینځه کا سراشي یو کس आवाज وکي دعا ورته وکي چې الله یې مغفرت نصیب نو دا کافی ده زمونږه په علاقو کې دا یو غلط رواج دی چې پینځه کا سراشي پینځه کا سماواز کوي بیا به دواو لس کا سراشي لسم چې کم دینه आवाज کوي بیا به دواو لہذا زما عزت مند د دعا نه من نشتا الدعاء مخ العباده خو زما عزت مند چې دعا د دعا پرنګ وي د دعا حقیقت او پیجنو په هغه طریقه باندې دعا کو نو بیا لس پیره نه سل پیره او زر پیره مغفته شي د الله نو دکرنګ درې ورځې غموش د درې ورځو نه پس خلق تعزیت وغیرہ وکي غم خور شي نو زما عزت مند دا غینه پس بیا دوباره غم تازه کول په جمعه کې او په اختر کې او په شو قدر کې په دغه طریقه باندې راغونډېدل دا د شریعت نه خلاف یو سړی مسافر دی بل ځای دی کراچي دوبه نراغي خبر شو تعالی راغي دعاله ټیک ته بالکل ډیره خبره ذکرانګي زما عزت مندو میت د وفات نه پس د میراث په معاملې کې مونږ او تاسو کوتاهی کو د میراث تقسیم داسې فرض دی لکه څنګه چې د سحر مونږ فرض پنځه وخت مونږ فرض دی روزه فرض ده زکات فرض دی دارنګي میراث دا تقسیمول مما قل منه او كثر الله فرمای کاغه لګ دی او کاغه ډیر دی هر څومره مال چې پاتې شوی د میت نه هغه تقسیمول په ورثاو باندې که په خپل پویګو ها که په خپل نه پویګو عالم لو مفتی لاړ شو دغه میت دغه میراث دا تقسیم کو زمونږ استاد غمونه زمونږ استاد خاده زمونږ استاد جون هغه که د شریعت مطابق شو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق
مطابق شو یقینا خبر زما عزت مندو زمونږ او استاد د دنیا او د آخرت جون د قبر جون یا الله جل شانه بدا د خوشالو د چین او د راحت بک الله جل جلاله دې ما او تاسو لا په دې خبر د عمل کولو توفیق راکړي او الله جل شانه دې زمونږ او استاد جون د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رول شوی شریعت او د سنت مطابق کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.